पाकिस्तान के ټولو نه پاپولر د ټولو نه غټ سیاسي جماعت دی عمران خان د ټولو نه پاپولر لیډر دی هغه په جنګولو کوشش وکړ دا فائدہ چاته ورسېده فائدہ شهباز شریف نواز شریف زرداری ته ورسېده عمران خان محمد علی कि एक वक्त आएगा कि जब पार्टी मेरी उठेगी तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे नन दासों को रहे लीडर भी तो होगी नन्ना नहलो ये बारियां ने आरस्ते पिंजे का लो भयो आरस्ते पिंजे का लो बला आरस्ते तमन पैदा सुलू तो चिपोशु जेवाज होंगे इमरान खान ने शुरू कर नन्ना ने इख्तिलाफात चलते हैं शहबाज शरीफ हुई जरदारी को मैं पेट फाड़ कर इससे पैसे निकालूंगा नहीं होते ना नन तासू मेरे पति मुल्क के कम इदारे दाखिल सपोर्ट गई कम इदारों से दाखिल बोतले में पति से कैनोली थी पाकिस्तान का वो मैंडेट कटकाए दे दाखिल का तपोस को जितना से हमें इमरान खान पति लड़कों जिम्मे गई व्यवस्था इमरान खान पति लड़कों कि पेट्रोल ही काम करेगी हम दौर की उन्होंने से मैं पेट्रोल ले लो नन 300 दौर से जमन पर दौर की उड़ो 20 किलो उड़ो 250 नन तासु करे 2800 बोरेगा तो तासु महंगाई खत्म न का तासु सिर्फ लूट पार करे दे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ राने 80 अरब रुपये खपल के सुने खत्म नन या रानी के नोने रा पंजाब के अर्थ पुलिस स्टेट जो से मुल्क की जमहूरियत खत्म शो आयन कानून माने अमलदारी खत्म शो हम नन 9 मई बांधे तास को बयानी 9 मई तारीख इंसाफ में लेकर तारीख इंसाफ करे समाज आमी बने इसलिए दिल्ली पर 9 मई बांधे मुल्क बना कुल वर्करान तमन्नवी चाकवा बना जाए शरपसंद रानो और सयूनी वाला तोड़े ना खलक बनेगा और जिक्र इमरान खान को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कराओ शौकत हुसैन इमरान खान जिक्र से बनाओ मैं फायदा तारीख इंसाफ पे ना रसे तारीख इंसाफ पे नुकसान से ले जमीन बरकरार शहीदार शो लीडर जेल के लिए जो कल तकरीबन दागा उसको कमलेगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़फर को इमरान खान बांधे هذا سنة جوكاونا شو أغاو ما يردو فلون چی کما خبر آئے کولا چی دا امریکی غلامی نہ منو پھر ناغا بچیر کے ناس نو امریکی غلامی نہ منو بس لیڈر پکار دے انشاءاللہ تعالی تاسو کے پل چی پتی لکھ وقت کی 300 ارب روپے اور غنم سکیٹر کنار غنم تاسو سوچو گئے نن کسان چاری اگر محنت کرے دے غنم پیدا کری دی پاکستان کی بم پر کراپ شوی دی نن اگر چاری زمانہ غنم واخلے اور دا رانی چې کوم ناس ده کوئی نه مونږ غنم نه دی پکار 360 ارب روپو د غنم راوځي دی بار دغه ظلم پاکستان سره شکړه ده ته وایي چې نن سرمایه‌کاري روانه ده سرمایه‌کاري خو هر دور کې روانه ده نو تاسو سرمایه‌کاري چېرته پرېږدئ تاسو دلته څه کوئ پورې بهر ته خپل ایسټ جوړوئ نن مونږ خپل ادارو ته دا ویلو مونږ ستاسو احترام کوو لیکن ادارے سیاست کے پاس رہے سیاست کی نہ کہیں سیاست صرف سیاستدانوں کا کام ہے تاسو پکار دا کہ سرحدات حفاظت ہو گئے تب قوم میں سر ولاڑ گئے ملک بند فوج مخالف نہیں ہوں لیکن ہم مارو کہ ہر ادارہ چاہے اچھیا دا چاہے فوج دے اور ہر ادارہ فل کارو پیچھے سیاست صرف سیاستدان ہے یہ علاوہ شو شاید 9 مئی دپاره پرېږدو چې عمران خان مذاکرات نه کوي او کله به وي چې عمران خان موږ سره نه کوي بل چا سره کوي دا صرف د 9 مئی د دا خبره ساتلې وه
عمران خان وایي چې تاسو مو بې بسه یاست، تاسو سره اختیار څه دی او تاسو ته ویلي چا دي چې موږ مذاکرات کوو. مذاکرات خو هغه خلک کوي چې تنګ شي. عمران خان هم زه خو تنګ شوی نه یم، زه خو په چل کې خوشحاله. تاسو ما سره روز څه کولی شئ؟ تاسو ما ته ووایئ چې په 9 مۍ نه پس دا چې کوم پي ټي آی ورکرانو سره کوم ظلم وشو، کوم څیلونو ته یې واچول، نن هم د پي ټي آی جنکۍ هلکان دا په څیلونو کې بند دي. هغوی مقدمات جعلي مقدمات درج دي. د هغې نه زیات به څه وشي؟ د هغې نه زیات خو یو ګولۍ پاتې ده، خو مرګ پاتې دی، نه هغه څه نشته. لهذا موږ خپل ملک کې انتشار نه غواړو، موږ خپل ملک وسعت نه غواړو، ورو سره مذاکرات کوي. کلیر کټ خبره ده. بله څوک دي پیپلز پارټي، نور لیگ، ایم کیو ایم. عمران خان ویلي چې زموږ مرګي مرګ د خپل سره دا قشر دی. نو موږ راویو دا خله د پاکستان لوټلی دی، دا د پاکستان مجرمان دي چې مجرمانو سره پاکستان ته انصاف نه کېږي. هره سختي به برداشت کړو. نن تاسو موږ نه نښه واخیسته، تاسو موږ نه پارټۍ جنډه واخیسته، تاسو موږ ته آزاد خپل کینډیډیټ موږ وګورو. الحمدلله خلکو ورته ورکړو. دا چې کوم بیانیه جوړه شوې ده تحریک انصاف خلاف، هغه بیانیه خلکو مشترک. نن انشاءالله تعالی تاسو ته یقین جاري درکوم چې مایوسه کېږئ به نه، همت وکوئ. یو سړی لیدر د پاکستان د قوم دپاره لیدر د خپله قرباني ورکوي. موږ له داسې لیدر تر اوسه نه دی میلاو شوی. نور خو چې څومره راغلي ځان یې پوره کړ دی، پیسې ګټل ده، بهر ته تللي. د عمران خان چې څه بهر وو هغه پاکستان ته راغلي. دا کوم کیسونه دي؟ سایفر کیس، توشاخانه کیس. عمران خان ته یې دا کړی ورته هلکې مې کړی وړي دا بهر ورته راغلی او که نه پوهېږي پاکستان د بهر کړی وړی. شرم نه راځي. مرسډیز ګاډي، غټ غټ ګاډي د مریم نواز شریف په نومونو باندې وتلي، وایي هغه جایز دي. دا کړی وړي دا جایز نه ده. انشاءالله تاسو ډېره زر خوشخبري به راکوو. څومره کیسونه چې دي هغه بیس بې بنیاد کیسونه دي. ججان پریشان دي چې دې کیسونه سره څه نن تاسو وګورئ د سایبر کیس نگراني نگران کړي، تاریخ نه ورکوي. ججان به موږ کې فیصله وکړي. سشمنه د بوټو صاحب مړ دی په 1979 کې مړ دی. د هغه کیس راواغسته واورېده، پوره ټي وي باندې هغه وایي چې بس دا بې ګناه باندې خدای دې وبخښي. ښه سړی و، موږ د هغه سره څه کار خو نشته. ته د مړو خبرې اورې ججان صاحبانو چې کوم سړی ژوندی ناست دی، د خلکو مینه د پاکستان عوام ورسره مینه کوي، هغه تاسو جیل کې بند کړی د هغه خبر نه اورئ. دا چې کوم دوی ویل دي رسالت کې چې موږ بیا ټول انکوایري کوو. زه 2014 ترنې انکوایري به وکړو. عمران خان ویلي دي پرون خپل سټیټمنټ جاري کړو چې 2014 تر نه وکړئ ما پکې راوباله وکړئ انکوایري. خو موږ دا غواړو چې ملک کې د آئین او د قانون پابندي قایم شي. موږ دا غواړو چې 2 مۍ کې واقع شوې ده د دې چې کوم اصلي ذمهداران دي هغوی ته سزا ورکړي. یو غیر جانبدار تحقیقاتي کمیشن دې جوړ شي. څومره افسوس خبره ده چې دومره غټه واقعه شوې ده چې هر ځای کې د دې بیان روان دی، خلک پکې شهیدان شوي دي، لیکن انکوایري نه کېږي. په دې نه زیات نور څه کېدی شي؟ موږ ځکه انکوایري غواړو چې دا تحریک انصاف نه دی کړی. 9 مۍ واقعات تحریک انصاف نه دی کړی، ځکه موږ دا غواړو چې اعلی جوډیشل کمیشن جوړ شي چې پته ولګي که زموږ چا کړې هم نه سزا ورکړي. په ټوله پارټي مه بیان کوئ. ټول پارټي چې دا ګناهګاره نه ده، دا عمران خان ګناهګار دی. په 9 تاریخ تاسو چې دا کار کېده عمران خان جیل کې و، ستاسو په کسټډي کې و. هغه چې راووته جج ورته وایي چې بهی دا 9 مۍ واقعه شوې ده، هغه هلته په جج په مخ کې د اتیا بندیان په مخ کې هغه د هغې مذمت کړی. چې زه د دې مذمت کوم. موږ ته هدایت وشو په هر ټي وي چینل موږ به دوم به د هغې مذمت کوو. هغې باوجود د تحریک انصاف خلاف ټرنډاون شو. دا غټ سازش چې دا تحریک انصاف دومره غټ پاپولر جماعت جمهوري جماعت چې دا ختم شي.
و ان شاء الله تعالی تاسو په الیکشن کې ثابت کړه چې تحریک انصاف څوک نشي ختمولی. زه ستاسو شکریه هم ادا کوم یو ځل بیا.